سورة ملك بعد الطور وقبل الحاقة الجهاد والإنفاق نرستو مسألة توحيد. دا سورة دي نبي عليه السلام يو سورة دي قرآن کی 10 آیتون دي. یو سورت د قرآن کریم کی 10 آیتونه دي. دا سورت منجیه ده. خدا به سفارش کی پرز د قیامت لکه څنګه سورت واقعہ دي سره الله بوک افلاس ختمه. نو سورت ملک کی د جهاد او د انفاق نه وروسته مسله توحید. خلاصہ پدې کې 3 دلایل عام دي او 8 دلایل خاص. 3 دلایل عام 8 دلایل خاص او 2 طریقې د تبلیغ باقی به تبعی مضامین. ترتیباً د سورتون د قرآن 67 و نزول کی 77 بعد الطور وقبل الحاقة. بعد الطور وقبل الحاقة تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. مرګ پیدا کړی نو مرګ څنګه پیدا کی؟ خلاق قادر دی او مرګ به الله پر ورځ د قیامت باندې مړ کی. مرګ به څوک یې مړ کی وی الله به یو پیسه راولي هغه به ذبح کی. دا مرګ و ذبح شو د دې نه وروسته بیا مرګ نشته. نو الله قادر دی که نه؟ کوم چې عقل نه مني هغه الله کولی شي. نو باید سړی چې د عقل کې نه راځي نو ستا څه عقل دی؟ ستا په عقل کې د ملاکڼ غر او د شانګلي غر راځي نه راځي. خپل په عقل باندې فیصلې مه کوه. عقل کله لیونی شي بیا ګټه وي. بازار ته راوځي درز زوی ته ووایه چې ستا پلار لیونی دی هغوی ستا پلار به لیونی. خو چې په خپله لیونی شي پلار یې ورته وایي پلار دې څنګه دی؟ دماغ خراب شي دی لیونتوب اثر دی کرنډونه ورکوي. نو عقل خو خرابېږي. أيكم أحسن عملا والعزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا لاندې باندې وترى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين بار ينقلب إليك البصر خاسئا. ده بقاصر وي نامراد وي هو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم لبئس المصير. وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا نرى آواز د خر شهيق هغې ته وایي. وهي تفور او دی به جوشېږي تغیز غټ آواز د خر ته ویل کېږي. اشد الغضب تکادو تمیز من الغیظ چې څیرې شي د جهنم به دومره غصه شي چې څیرې وشي. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. کله تاسو به چې کین شو بدل چینی راولي نو کافر وي زبدان له کوی وکړي. نو کافر وي زبدان له کوی وکړي. نه الله دغه د سترګو د اوخ کې وچی به سترګې مګلي هونس یو کوی تاریخو نبی علیہ السلام په خلک راغی یا رسول الله دا کوی تاریخ دی او به ترخی دی. نبی علیہ السلام په لاړې ټوکړه هغه د ګبین په شان خو نو دا لکه بل دلته هغه نبوت دعوا کوله. نو هغه ته چا وی چې زمون کویم تاریخ دې تم راشه کنه مونږ نبی خو ته هغه چې لاړ چې توی کړه په کې کوی وچ کوی وچ یو سره سترګې خو نبی علیہ السلام دم کو هغه جوړ شو ګړون سره جوړ شو. هغه به بل سره لاړ بل خپل نبی ته وی هغه موږ داشتو باسوي بل نه جوړوي کله خو خې چې د بل الله رحم موږ دا کار کولی شو. داسې بسم الله الرحمن الرحیم